السلام علیکم ویورز. ایلیا سافټویر کمپنۍ د طرفه زه محمد الیاس د کلاوډ ار پی سره چې په هغې کې به مونږه په دې کې د سیل ریټرن لپاره یو دغه شان پیج جوړو او هغه پیج نه بعد به سبمیشن کیږي. بیفور ډیزاینینګ دیس پیج فار سیل مونږ به څه کوو؟ اول به مونږ لاړ شو چې مونږ سره دې شي لپاره څه شیزونو ضرورت دی. دلته پرچیز ریټرن ته راشئ چې کوم مونږ سره دې ځای کې پرچیز ریټرن بیا فایند پرچیز میتھډ ته به راشئ. دې کې ګوره مونږ ته څه ضرورت دی؟ مونږ به جست سپلایر انوایس دلته ریټریو کړو. سپلایر انوایس nothing else. صحیح ده؟ ها دې ته به زه راشم دا به زه سټاپ کوم دلته او دې کې به زه رایټ کلیک کوم دې ځای کې او څه به وکړم کې سیل ریټرن. سیل ریټرن خو نه جوړ کړی نشته. ها رایټ کلیک ایډ کنټرولر ایډ به کوم سره سیل ریټرن. صحیح شو. سیل ریټرن لپاره موږ یو کنټرولر جوړ کړو. صحیح شو. اوس سیل ریټرن چې بلکې دا سیل ریټرن زه ډیلیټ کوم. موږ باید ساتي رولز یو فالو کوو. څنګه هم پرچیز کړی هغه شان به سیل کوو. ځکه چې موږ به دا نه کوو. زه ډیلیټ کوم دا ٹھیک ده. دا مې ختم کو. راځم واپس جوړوم. دلته موږ اس وسره کړی دی. پرچیز یې موږ لیکلی. هلته موږ صرف سیل لیکل. دلته به هم سیل څیز ولیکو چې موږ ته مخکې پته چې ما دا شي څنګه یو شي نه نقل کوم چې بل ته ځم پرې په بیس یې بدلو. څه کې نه سم نه کړی. سیلز ریټرن صرف کنټرولر هم جوړ کړو. خو د دې مقصد دپاره کوم چې یو شیز مو یو شان نه کړو نه بل یې هغه شان کوي چې وروسته پکې اپډیشنز اساني چې ګران درته نه وي. بس دغه مقصد دی، نور پکې څه هم نشته. ښه دا به زه کوم دا به زه ایډ کوم دلته ګیټ سیل ریټرن. ښه دې ځای کې به اوس څه کوم څنګه چې موږ د پرچیز ریټرن کې کار کړی دی که نه. دلته زه راځم پرچیز ریټرن ته دا پینډینګ منډینګ دا شیزونه ختم کړي. ټیک ده. صرف دا کنټرولر یو بل سره پرېږدو. بس دا دی موږ سره. زه راځم دا فایند پرچیز دی موږ سره او موږ سره دې ځای کې کلاوډ دا دی زه کاپي کوم. فرست موږ څه وکړل دې نه مو هغه کنټیکس را کاپي کوو. صحیح شو. بیا به دې ځای کې زه راواخلم دې نه فایند پرچیز دی موږ سره. بس څه ته واړوم؟ فایند سیل ته واړوم. څه ته بیا واړوم؟ فایند سیلز ته. ټیک ده. فایند سیل بس ٹھیک ده. پرچیز نو فایند سیل وشي. ټي بي ایل سپلایر انوایس نو ټي بي ایل کسٹمر انوایس کومه ده. ٹھیک ده. باقی را هغې نه بعد موږ سره څه دي ډاټ ټي بي ایل کسٹمر انوایسز ډاټ ویر چېرته چې دا وي فرست ون ته موږ له راواله. ټیک ده. دغه شان دا راواخلئ دا هم دلته کېږي او دا هم دلته کېږي. مطلب موږ له ریټرن امټي راکړه که نه دی دا مقصد دی. ښه اوس چې دا کله موږ سره راشي که دې موږ سره ناټ ایکول ټو انوایس نمبر نو مطلب انوایس شته دی نو موږ له هغه ډیټا راکړي کني ادروایز ختم. ټیک ده. کله چې موږ دا ریټرن کوو نو داسې کار کوو د سیشن نمبر سره string dot empty وکړو. خو دې سیشن لورګه زه دې کې بدلوم دا سیل انوایس نمبر کې دا بالته بیا هغې سره یو شان کېږي. بلکې دلته هم وکړو کنټرول ایکس یې کې او دې ځای کې یې وکړو چې کله هر څه وشي بس یو پیر ریټرنینګ وشو باقي دې ختمېږي. ټیک ده که نه. بیا دې سیشن کې واپس ویلیویټ کېږي بیا دې ورته راځي. ټیک ده. دغه حساب سره دا خو موږ سره دې ځای پورې فاینل شو. اوس دې کې موږ ایډ کوو یو ویو. رایټ په کلیک کومه ایډ وکړو یو امټي ساده غونتې ویو نتھنګ هیڅ هم ورته نه پاس کوو. ټیک ده. او واپس په دې پرچیز ریټرن ته راشم او دې ویو ته ولاړ شم او دې نه د کنټرول ای سره او کنټرول سی دا ټول به ترې راواخلم او د فایند سیل کې دلته پیسټ کړم. صحیح شو. او بیا به هغې نه واپسي زه وکړم دې کې واپس پرچیز ریټرن او دا پوسټ میتھډ نه دا یو دا هم زه راکاپي کوم. دا کوم پوسټ چې کوم باندې به زه فایندینګ کوم. ټیک ده. او د ریټرن سیل ته به راشم دې کې به هم ځای کې مونږ څه وکړو دلته به مونږ پیسټ کړو.
چې دا کله مونږه ګلاب بدل ته پیسټ کورې نه بعد موږ څه کوو دا موږ سره صرف فایند دغه موږ سره راشي دی نه نمبر کاپی کوم او دا هم دلته پیسټ کوم بلکې دا کوم سیل انوایس دی دا ټول اپډیټ کوم انوایس دغه ته ټیک دا ریټرن میسج دا موږ سره سیل ریټرن میسج صحیح شو باقي کمپنی وغیرہ دغه دي اوس دا انوایس نمبر مره کوم ځای نه راځي دا موږ سره د کسٹمر نه راځي دله وزور کوم سیل انوایس او دا سیل انوایس پر کاپی کو دلته په کې ریټرن صحیح شو ها کله دا مونږ او اوس دا غینه بعد راځي مونږ فایند سیل ته او فایند سیل کې الریډي مونږ سره ها فایند پرچیز ان دا فایند سیل کا د دې پرچیز په ځای باندې خالی سیل کا ټیک دا اوس ګوره ما ته اسانه شو کنه چل ته زه واپس زما کوم دغه سرچ کوم سره سیل بای انوایس نمبر ټیک ده کنه او دلته مو سره ټي بي ال ډاټ ته مو سره ډاټ ټي بي ال کسٹمر انوایس او دا به سیو کوم یو پیراوی کلوز کوم څنګه چې موږ پریویس کړی دي رائټ په کلیک کوم او گو ټو ویو وکم دا راشم دي ځکه موږ سره دا راغلی دی اوس په لږ ور راشم دلته کې دی ورګه ریټرن لورستو راځو خام ریټرن دا او ریټرن دا بلکې ریټرن کنفرم بم دلته یو میتھډ دلته موږ سره سیل وی دا ورګه دې سره راځو دغه لا کار شته خطي کې موږ سره اوس دا ست دغه موږ دې ځکه یو پیر باندې سپلایر انوایس آی ډی باندې لږ راشم سم کسٹمر انوایس آی ډی او دا ریټرن دې موږ سره دا بس سیل ریټرن میسج شي پرچیز انوایس دا بس سیل انوایس ٹھیک دا دا شان بیا راځي سپلایر انوایس آی ډی دا بس څه کوم کسٹمر انوایس آی ډی کوم دنه میرا کاپی کوم دلته وځه پیسټ عجیب سوري اچھا ها دې سره موږ شو کو بیا ډسپلی ټي بي ال کمپنی او دا شان موږ سره سری چې موږ سره ډسپلی کمپنی نیم صحیح دا دا موږ سره راشي برانچ نیم شو موږ سره ایډریس شو موږ سره برانچ کانټیکټ شو موږ سره صحیح دا هغه موږ سره لګي ټول اوس د دې نه بعد موږ څه کوو دي ځکه چې دا موږ سره شو موږ سره کمپنی ډیټیل شو دلته موږ سره کسٹمر ډیټیل دی اوس کسٹمر څوک دی ډاټ ټي بي ال کسٹمر او ډاټ سری موږ سره ډاټ کسٹمر نیم څه شو دا ټي بي ال کسٹمر کنټرول سی سره بلدار واخلم دلته هم اډ کوم دلته هم اډ کوم دا به ما سره ایډرس دی دا کسٹمر کسٹمر ایډرس کانټیکټ نمبر ما سره په خیال ده نشته جوړ نه نه کسٹمر کانټیکټ شته د کسٹمر کانټیکټ دغه شو او د مو سره اوس ایمیل نشته د باید سدي بځای باندې سره واخلم په دا باندې ما ایریا درا واغسته صحیح شو کنه دا اغینا بعد موږ څه کو دلته نه کسٹمر سینایسی نشته کسٹمر سینایسی نشته هر سړی ته سینایسی کوم نه او بس پرې چې کوم ځای مونږ اډ کړو مې امپلوي ده انوایس نمبر دې ځکه انوایس ډیټ دی او کریټډ وای چا کریټ کړی صحیح ده هغه شی زونه موږ سره بیا هغه نه حقیقت موږ سره انوایس دې ځکه صحیح ده بیا پروډکټ دې موږ سره سیل کوانټیټي د موږ سره دې ځکه بازار راشم دلته کې موږ سره سره ریټرن کوانټیټي څونه انټر کا او باقي بیا چې کوم دي سیل یونټ پرایس او آیټم کاست دی عدل د وځي ټي بي ال دا کوم څه کم ټي بي ال کسٹمر انوایس ډیټیل دا دلته موږ سره ټي بي ال دا پرچیز کوانټیټي ده کنه زما ډاټ څه کوم ډاټ سیل کوانټیټي بدر واخلم دا موږ سره پرچیز یونټ پرایس دی دا وسو کوم ډاټو سیل یونټ پرایس بشي دا موږ سره څه دی کسٹمر د بس دلته کوم ټیک دا پروډ آی ډی او سم موږ سره سره واخله پرچیز ریټرن کوانټیټي ټي بي ال ریټرن انوایس ډیټیل او ډاټ ته بدل راشم دا کوم چې د موږ سره سیل ریټرن کوانټیټي نه سوري سیل ریټرن کوانټیټي وا دا
بالکل سیل ریټرن کوانټیټي ویل ده ټیک ده. هغې نه بعد به دلته کې بیا راشي سټاک چې پروډکټ نیم هم موږ سره راغی ټیک ده. هغې نه بعد موږ سره کوانټیټي هم راغله، موږ سره پروډکټ آی ډي هم ده بالکل دا هم را سره صحیح شو، کوانټیټي هم دلته اوس پرچیز یونټ پرایس دا به سیل یونټ پرایس کوم دا به زه سیو کوم دلته. دا هغې نه بعد به موږ راشو بیا دې ځای ته دا از ریټرن سیل پیمنٹ پیډ مطلب سیل پیمنٹ تا پیډ کو کنه صحیح شو که پیډ کړی نو الته به چک ولګي او که ایس پیمنٹ د ټرو نه وي نو مطلب لاین دی ورکړه او ګرانډ ټوټل دی راغلی صحیح ده. ها یو سبمیټ کړي ریټرن نو دا اوس زمونږ څه د دې ډیټیل ریټریو کول. اوس دې ته راځو مونږ دلته ما په خیال اوس نشته but let's finish ها او دلته کې اوس موږ سره ریټرن کنفرم او سیلز ریټرن. اوس د دې ریټرن کېدو لپاره موږ له څه ضرورت دی هغې ته راځو. پرچیز ریټرن ته به زه راشم او دا وګورئ دې نه به زه کاپي راواخلم تر دا اینډ پورې چې څومره هم دي موږ سره دا ښه راشئ تر دا اینډ پورې چې څومره هم دی دې ځای پورې کاپي راواخلم او لاړ به شو موږ د سیل ریټرن ته. سیل ریټرن کې به دې ځای کې زه راشم دا به زه پیسټ کړم دلته او دې باندې به دلته کې نامه به ولې څه ورکړم زه سیل ریټرن سیل بس کې ریټرن کنفرم ټیک دی بس ټیک ده. کلیکشنز کې موږ سره څه راشي یو خو سیشن دی موږ سره دا سیل انوایس نمبر دی ټیک ده. سیل ریټرن میسج دی موږ سره دا دې دا باقي شیزونه صحیح دي. سپلایر آی ډي نه دا کسٹمر آی ډي ده صحیح شو. دلته سپلایر نه د موږ کسٹمر دی اس پیمنٹ پروډکټ آی ډي او ریټرن کوانټیټي دا صحیح دي. پروډکټ کوانټیټي باندې مشتري موږ سره په ریټرنینګ باندې موږ سره پرچیز ریټرن نه سیل ریټرن صحیح دا موږ سره دی کې اوس موږ سره دې څه دي سپلایر انوایس نه موږ سره دی ځای دلته موږ سره کسٹمر انوایس صحیح ده. دا موږ سره سره کسٹمر انوایس دی صحیح دی. دغه شان دا موږ سره دا موږ سره کسٹمر انوایس دی دا موږ کسٹمر. کله چې تاسو د یو شیز په بیس یو بل کار کوئ نو هغې صرف هغه شیزونه بدلوئ نور مه کوئ ولې چې یو شیز بل سره سیمیلر دی نو خالي د بیټر ریډیبلیټي لپاره یو شیز بدل کړئ خو نور شیزونه پکې مه چینج کوئ چې یو د بل نه بالکل ډیر چینج ښکاري ولې کمینګ کسانو ته چې کوم دی بیا به مسله وي نو مطلب دا بیټ پروګرامینګ شه مسله ده. خو که مسله نه و پروګرامینګ دی یو بل کاپي غوښتې وای صرف د نیډ په بیس چینج کړي دیټ از بیسټ پروګرامینګ پریکټس او دا خبره زه نه کوم دا په ډیټیل بک کې د پروګرامینګ د سی شارپ صحیح ده راغه ځینې موږ هم زده کړې ده تاسو هم کتلی شئ. دلته به زه راشم ایس پیمنټ او ایس پیمنټ دا شو موږ سره ښه ټوټل اماونټ ځکه چې چا سی شارپ جوړ کړی نو د هغې د سایډه دا خبره چې یاره تاسو کله هم کار کوئ نو چې کوم کار مو وکړو نو هغه د بل نه کاپي وباسئ نه په بیس کوئ خو صرف جسټ نیټ پکې چینج کوئ پیسې پکې مه کوئ چې بیا بل کس ته مسلې نیټ ده که نه کسټمر او شکر دی دغه والا چې کوم دی سی شارپ جوړولو والا معمولی خلک هم نه وي که معمولی نه سره پوره مایکروسافټ دی نو سوچ به کوه ترځي دي که نه دا به موږ څه وکړو سیل ډیټیل ته به راشو په دې وجه اوس خلکو ته یم چې کله یو فیچر جوړوئ که نو په سټینډرډ چیز کې جوړ کړئ لکه مایکروسافټ یو سټینډرډ دی هغه پروډکټس هم یو سټینډرډ دی هغه سی شارپ یو سټینډرډ دی نو مې تاسو ته به لایف کې هم مسلې نه وي په دې کې به تاسو ډېر مطلب هغه مزې سره زندګي به تېرولی شئ بل هر ځای به ته جاب په اسانه میلاویږي خو به دا هر سړي خپله مرضي ده هغې کې موږ څه نشو ویلی خو لکه کوئ نو په سپیشلی که زما د سایډ نه تاسو مشوره لئ لکه ډېر هلکان داسې راځي یاره سر موږ له مشوره راکړو نو زه ورته یم ګوله چې څیز خوښوئ نو سټینډرډ چیز خوښ کړئ په مارکیټ به تاسو ته هر څه میلاویږي خو ډیسایډ کوئ هغه شي چې کوم سټینډرډ وي یو خو داسې یو ټول هم د پروګرامینګ مار اوسه پورې چې کې ډیبګینګ ورکوي دا ډاټ زه ولګوم او په ډیټا باقاعده وګورم چې کوم ځای مسله ده یو ټول هم داسې نشته تر اوسه پورې ما نه لیدلې نور که وي نو دنیا ډکه دي شیزونه ټیک ده تر اوسه پورې د تقریبا 6 سال ایکسپیرینس کې ما ونه لیدو تقریبا یا ډیر وي نور دا چې کمپیوټر کې 14 سال خو لګه 6 سال کې ما ونه لید داسې ټول
مطلب سټنډرډ ټول یو هم داسې نشته. ښه کسټمر انوایس دی موږ سره کسټمر انوایس بره مو نه کوو. ویر چېرته مو ریټریو کړی کسټمر انوایس؟ سیل انوایس دی سوري کسټمر نه دی. ښه دلته مو که دا دی که نه ځان سره نږدې مو کسټمر انوایس ټیک ده. ټاپي به راولي دلته به پیسټ کړو او دا مو سره کسټمر شو. پرچیز هم په سیل بدل کړی دی او سپلایر مو په څه کړی دی؟ په کسټمر بدل کړی. صحیح شو. دلته مو سره کسټمر دی او دلته مو سره څه شي ډاټ کسټمر آی ډي. دیټس اټ. ښه دلته اوس مو سره سیشن دی انوایس نو دا سیل دی ټیک ده. دلته مو سره سیل دی بس بلیز ریټرن کوانټیټي کنه او دلته مو سره سپلایر کسټمر دی نور انوایس نمبر همغه شي ټیک ده. فایند پرچیز نه فایند سیل. ښه دلته مو سره انوایس نمبر آر پی یو نه ریټرن آی ان ٹھیک ده. ریټرن انوایس. ها ریټرن انوایس هیډر صحیح ده. سپلایر نه ای بی ایل کسټمر ریټرن انوایس څنګه نه خو بیل دی موږ سره دا ریټرن انوایس دی. ګوره موږ د سیل لپاره همیشه آی ان وی یوز کوو انوایس بس نو دلته موږ ریټرن انوایس کوو او د پرچیز لپاره موږ یوز کوو پی او آر پرچیز ټیک ده. نارملی ما ولیدل نور یوز کولی شي د سیل لپاره چې کوم دی اس آی وی یوز که سیل انوایس ښه خبره ده نور هم ډیفایني صحیح ده. خو لکه نارملی روز پورې چې موږ څونه خلک یوز کوي نو دا یوز کوي نو بس موږ هم خپل خلک چې کوم دي څونه دی فالو کوو. سینیر دی مخکې به فیل خواري کړې ده چې دوه درې ټکي دې زده کړو نو موږ هم وایو غټ کار وشو. خلک ورسره اصل کې مارکیټ فیملیر دي پیژني چې انوایس څه ته وایي پر پی او آر څه ته وایي آی ان وی څه ته وایي که نه بیا ورسره یو یو ورډ موږ ایډ کړو یې ځان له ابریویشن یې ورته وښایو بس هغوی پرېږده بس کار سم دی ټیک ده که نه. کسټمر ریټرن انوایس دلته کې به اوس موږ سپلایر آی ډي دا به زه را ایډ کړم کسټمر آی ډي ته او دې کې به زه څه وکړم کسټمر آی ډي. ښه بیا په هغې کې موږ سره کسټمر انوایس آی ډي شو او دلته به هم زه راواخلم کسټمر انوایس آی ډي دا هم بره شته الریډي. ښه که په دې ځان پوهول غواړئ نو الریډي زه ته سټپ بای سټپ انټروډکشن هم کوم خو دې لپاره که ډیر ډیټیل کې غواړئ نو سپلایر پرچیز وګورئ مطلب پرچیز ریټرن وګورئ ټیک ده. سپلایر ریټرن نه به زه صرف کسټمر ولیکم باقي ریټرن هیډر ورته ایډ شو سیوډ چینجز سپلایر دا به زه کسټمر پی بی ایل سپلایر نو ډاټ پی بی ایل کسټمر صحیح شو. سپلایر آی ډي نو کسټمر آی ډي دې ته به راشو پرچیز دی موږ سره سیل انټري وکړم دا ځل بلکې دې دپاره به داسې کار وکړم چې زه سیل پیمنټ ته به راشو دې نه به د هغه را کاپي کړم زه به ټول ځایونو کې ابجکټ یو اخلم ښه بدل یې به نه یو ځای کې مې کوم نوم ورکړه بس هلته به ما ورکړو صحیح شو که نه. بدل نومونه به کله هم نه یوز کوو یو ځای کې هم د ابجکټ یو نوم ورکړه بس ټول سافټویر کې د هغې سیل چې کله هم تاسو د هغې چې کله هم راغی ابجکټ جوړوئ د یو کلاس نو بس د هغې ابجکټ ورکوئ یا به یو بیس ورکړی شوی دی. ها دلته یې اوس وکړم سیل انټري ډاټ ریټرن که موږ سره سیل ټیک ده. په دې کې به اوس موږ دا شي موږ سره ریټرن انوایس هیډر کې موږ څه وکړو ډاټ کسټمر ریټرن انوایس آی ډي مو ور پاس کړی وه ښه انوایس دی دا موږ سره نو کسټمر انوایس آی ډي به شي دې کې موږ سره څه راشي کسټمر ریټرن انوایس آی ډي سپلایر ته موږ سره کسټمر آی ډي راشي سپلایر په ځای باندې موږ کسټمر وکړو ډاټ د نامه به
صحیح شو. نو کله دې نه کوم میسج راغی که زه سکسیس وګورم کوي نو مطلب سیل ډیټیل چې کوم دی واپس راشه راواخلم سیل ډیټیل کسټمر او مطلب ریټرن سیل ډیټیل صحیح شو. پرچیزینګ سره سیل ریټرن انوایس الریډي شو کنه بس سیل هغه نه بعد دلته موږ هم کسټمر انوایس ډیټیل آی ډي شو دا به سیل صرف سیل سمال کې ها دا موږ کسټمر کو نور دا وسوکو آر اس ډي ریټرن سیل ډیټیل صحیح ده. نو دا به موږ سره لکی راغی ځای نه ماین نشي لکی دا کوانټیټي به دې شي چې کوم ریټرنینګ وشي ډیټیل به انټر شي آر اس ډي ها دا موږ کسټمر کوم دا به شي او ټي بي ال سټاک نشي کوم دا به ماین شي ریټرن کوانټیټي به دې ماین شي باقي به دا موډیفای شي ماینس نه بلکې دا به پلس شي دا پروډکټس ما ته راغلي ټیک ده کنه. هغې نه بعد بل راشي اوس په څوک ویځه کې کسټمر انوایس دا به زه سیل انوایس نمبر دی ټیک ده دلته موږ سره سیل دی ریټرن سکسیسفولي دلته دې لیکم سیل ریټرن سکسیسفولي بریکټ پوتال ته راغلی بریکټ یې ختمو که نه بریکټ ته دې ځای نه لګو صحیح ده. کسټمر به دلته کې موږ تاسو ته چې ما ته بیا یاد کړئ دا ختم کړو دا اکچولي هغه کار زه دلته کوم صحیح ده. کسټمر انوایس دلته موږ سیل انوایس راواخلو دلته به ریټرن میسج راواخلو او دلته فایند پرچیز نو فایند سیل ته به زه لاړ شم فایند سیل کې موږ کار وکړو ټیک ده دلته موږ فایند سیل صحیح شو که نه. دا به چې وکړو دا زموږ د ریټرن کار هم ختم صحیح ده. سیل ریټرن موږ سره فاینل شو اوس بس دونه وکړو موږ چې دې ویو ته به لاړ شو دې ځای کې فایند سیل ته ګو ټو ویو ټیک ده او په هغې کې چې کوم ځای کې موږ میسج لګولی دی که نه دې کې بره دې خیال دی کې موږ یو دوه دغه لیکلي دي دا دې ختم کړي بل به یو پیره کنفرم کړو دلته موږ سیل انوایس دی دلته کې او سیل انوایس هم دی بس خالي دا بس یې کار وکړو د دې دغه کاپي کې سیل ریټرن صحیح ده. او ځو موږ لی آوټ ته ویر از لی آوټ دا دی که نه موږ سره دې نه به زه ښکته دلته راشم بلکل ډاون چې دغه سیل ته به راشو موږ ټیک ده نیو سیل دی سره کسټم سیل هیسټري دې ځای کې به اوس وکړم کنټرول وی به کوم دا به را کاپي کوم نو کنټرول زیډ دا به دلته پیسټ کوم دا را کاپي را واخلم کنټرول زیډ به کوم واپس ټیک ده دلته به راشم انټر به ورکړم پیسټ کوم سیل ریټرن راغی که زه فایند سیل دی موږ سره ټیک ده هغه هلته کې فایند سیل صحیح شو او کسټم سیل هیسټري که نه سیل ولې هیسټري زه رااخلم مطلب او دلته به زه راشم بیک ته به راشه دې ځای کې او دا موږ سره سوري
دا نه دا فایند سیل مو هم لیکو دا دغه ویو ده ښه فرام ډیټ او ټو ډیټ دې ته مو پاس کړی کې فرام ډیټ او ټو ډیټ نشته ښه دا پیرامیټر دې کې نشته نه سیل خو بس موږ یو دغه باندې ریټرن کوو ټایټل څه دی موږ سره سیل ریټرن دا هم سیټ کوو ښه ډېر رښتینو ته هم نه یې سیټ کړی دلته هم زه راشم سیل ریټرن دلته بې کاما اس وکړو مطلب د یو سیل ریټرن دی راښه یو سیل زه دې کې خالي ریټرن کوم ملټیپل نشم کولی اوس په دې نه بعد موږ ګورو نو دا شو زمونږ سیل ریټرن چې موږ به څنګه یو پروډکټ ریټرن کوو ګوره پرچیز کې به زموږ څومره ټایم لګېدلو او دلته هم څومره لګي نو همیشه به داسې کوډ کوئ چې هغه تاسو سره بیا بیا مسلې نه کوي یو پرې خواري کوئ بیا یوز کوئ تاسو پروګرامینګ نه ستړي کوي کني ګورئ نارمل دلته زه خبره وکړم خپل ایکسپیرینس په بیس باندې زموږ څونه پروګرامران باندې خپل سینیرز او په خپل فیلډ باندې دغه صرف په خپل فیلډ پاتې شي ما نور شي نه سټډي کړی 10 سال بعد یو ټک پروګرامینګ نشي کولی زړه وته وي ولې روزانه مسلو سره سړی فیصلې تر کومه نو خیال ساتئ کلم چې تاسو کوئ نو دا سټیم نه بس تاسو په دې سیوا کیږي چې تاسو یو شی یو پیر وکړو دوباره مو کوي راځي او هغه اقا شان دغه کې یو پیستل کېږي نه یو کار آوټپوټ هم سیوي سیل ریټرن ته براشو د سیل ریټرن د پاره ځلې غزه دغه راغوره انټر پرچیز نمبر او انټر پرچیز نمبر دا ویني دا دوم نه چینج کړي او لزو چې دا بدل کو دغه ارسي استعمال شوی لازم ټول ارسه پکې تا به کې نه زه ته پکې خیم ښه هغه موږ پریویس دینه مخکو کلاسونو کې کړی دی اوبه اما الریډي دا کړو هغه دې ځکه موږ یوز کړی خو ما ته وګوره د کنفرم پرچیز کې نه دی سو پروسیجر لري کې نه دی یوز شي بلکې کې موږ میتھډز یوز کړل دا ریټرن سیل نه دی go to definition د لاړ څنګه ټولر څه پکې یوز شي ډبل انټری اور یو شي زداري ٹھیک ده کنه ټولر څه پکې یوز دی ښه دا څه کار کوم زه دې ځای ته راځم یو پیره به دا بیا ریفریش کوم زه سیل والا شو اوس به د سیل نمبر زه دلته انټر کوم د پرچیز انټر هم کوم دي نه ټیک ده دلته چې کار زه کوم دې تر سیل ورکوم نو سیل لپاره بدل لګي اول دا سیل زه ګورم چې موږ کم سیلز کړو ال سیلز ته براشم فرام خننی سیلز موږ سره دا لړی دا شته دا سیل ورا کاپی کم دی نه ورا بشم دی بدل لګي سرچ سیل ریټرن به سرچ کړم تاسو انوایس نمبر د خپل مرزه جنریټ کړئ نو ګوري ډیټیل موږ سره راغلی کله ډیټیل موږ سره راغی اوس دا څه کار زه کوم کنه چې کمپنی دا ده کسٹمر دا دی انوایس دا دی جنید د جوړ کړو د انوایس ټیک ده فار ایگزامپل دا څه کار نه زه کوم چې ته 15 د مال راوړل واپس او پنسل رال دا څه کار وکړي 50 رال دا راوړي او چیرې بس دا واخلي دا کسیرا کړي سینې راغلي خو سامان واپس وروړي چې دا خراب دی یا دې کېر څه چی ټیک ته ریټرن کوم بس مو سره خبرو کې ټیک ته ما ریټرن کړی ریټرن خو شو دی نه خو دې واپس دلته ولې رانغی داسې نه ده ښه دې کې زه راځم سیل ریټرن ته سیل ریټرن کې دلته موږ یو بل کار کړی دا هم دلته کېږ دی دې کې موږ دا نه چینج کړی دا ځکه ښه بیا ویرنټ کوو پیر اخر نورو به ریټرنینګ کو نورو پکې کو چې اول موږ دا کنفرم دی او زموږ ریټرن سکسیس کنه یو خو موږ لږ شان ریټرنینګ کو زور هغه ډیټا ګورو چې دا موږ سره ډیټابیس ته راغلی ده هر یو شیز به کنفرم کوي ویریفای کوي به چې او یاره دا کار موږ وکړو نه بیا به مخکې موف کېږي په اپلیکیشنز کې ګوري کله چې ریل ډیټا د انټر کېږي چې نه مخکې تاسو بالکل ریالټي په شان چک کړي ښه
ځکه چې ادروایز به ګور راغی هیڅ فایده نه وي. لازم کس ریټرن ته هم راشم، ریټرن انوایس ټیبل هم راوالم او ریټرن پیمنٹ هم راواخلم او ټرانزیکشن ته هم راشم. دلته به زه راشم دی ولیکم زه انټر یې ورکړم دې ټولو له. دا به د الټ سره سلیکټ کړم اوورال یو لاین به کې دې پورې دلته کلیک ورکړئ اخر فرست کې اوهو الټ ونیسئ دې سره او کرس دغه پریس کړئ لیفټ بټن او سلیکټ سټیریک فرام او سپیس سره ټیک ده او بیا ایگزیکیوټ کړئ ټول. دلته به دا سلیکټ کړئ دا ډیټابیس سلیکټ کړئ او ایگزیکیوټ یې کړئ خوا ګورئ. دلته دا ریټرن انوایس ځای راغلی دی. دا دې دوه پروډکټ راغلي دي چې یو 5 راغلی یو 50 راغلی. دا شاندار انوایس دغه ته اپلای شوي دي ښه زموږ دغه ته سټاک ته واپس او راشه دې ځای کې به هم ریټرن انوایس لګېدلي ټیک ده. دې خوا وګورئ موږ ته ډیبټ شوی دی، موږ ته پروډکټس راغلل ډیبټ شوي دي ټیک ده او موږ باندې قرضه واوړې ده لایبیلیټیز په موږ واوړېدل د یو کسټمر دا راغلی اوس موږ ورکوو صحیح ده. زه راځم یو بل دلته کې لګوم ټیک ده. هغې نه بعد بیا مخ په وړاندې ځو ټیک ده. دلته زه راځم سیل ریټرن ته بلکې آل سیلز ور راخلم آل سیلز او په آل سیلز کې به زه راځم دې ځای ته ونه بیا به راځم زه دې 20 ته او ریټریو که ریکارډ فار ایگزامپل دې دغه ته راځم دې یو ته دې کې څه دا پیسې ما ورکړي دي خو دې کې څه خرابتیا رانه پاته ټیک ده. دې کې زه راځم دې ریټرن ته دا سیل انوایس مې انټر کو فایند مې کو ما سره دا راغی ټیک ده. زه فار ایگزامپل دې کې داسې کار کوم چې دې کې دا 20 کاپی چې کوم دې کې څه مسله و 20 نه بلکې 10 کې ټیک ده او کسټمر موږ ته واپس کړي دا ما سبمیټ کو بس داسې راته واپس سیل ریټرن سکسسفول صحیح ده. او دې ځای کې هم دا دې ماینس شو 10 ټیک ده. دلته اوس زه راځم دې نه بعد دې سیل پینډینګ کې خو به هم دې راشي دلته خو دې کې زه راځم ما کوم ځای کې خبره کوله دلته ټیک دلته به ایگزیکیوټ کوم صحیح ده. ښه دلته خو لا پیمنټ خیر نه شي پیمنټ هم یو کوو ټیک ده یو پیمنټ هم کوو دا ویني نور موږ سره څونه 10 ریټرن دا راغی په 25 روپۍ کې ټیک ده. هغې موږ سره ټوټل اماونټ وغیره دلته کې دا ریوار لري موږ سره کاونټ شو دوه رنګ سره او دلته راشي دی خو دې کې موږ سره بل راغی اوس زه یو سره د پیسو ریټرن کوم ٹھیک ده سره د پیسو زه ریټرن کوم نه له راشم دې انوایس کې زه یا داسې کار کوم بل انوایس کې زه ریټرنینګ کوم ټیک ده. حال انوایس ته راځم زه او دې کې به زه په یو بل انوایس کې هم ریټرنینګ وکړم او ریټریو وکړم. دې خوا ګورئ دې کې موږ سره څه دي فار ایگزامپل زه په دې کې د 6000 نه بلکې د 2700 یا په دې کې زه د 900 والا کې زه ریټرنینګ کوم نه د کې به وګوزه ټیک ده 607 کې او هغې نه بعد به زه راشم دی کې سیل ریټرن او دا به ویت پیمنټ سره وکړم بس پیسې هم راکړه او هغې هم ختم شو ټیک ده. فار ایگزامپل دلته مې څه وکړم 7 اپ دا اخیستي موږ نه ویل چېرې به دې کې دا 10 واپس والی او دا کاپي هم اخیستې وي دوکان ته چلېدو دپاره خو بس دا ونه لګېدی دا هم واپس والی ټیک ده لکه دوکان کې کاتو ماتو لپاره فار ایگزامپل دا یو باندې واخیستې ټیک ده یا وټ ایور څه دپاره دا موږ کړی سبمیټ سره د پیسو چې سبمیټ مې کړی دلته راځو موږ اوس ایگزیکیوټ کوي دلته وګورئ یو خو ما سره پیمنټ ریکارډ راغو چې د 425 روپیا ته پیډ کړ 425 روپو ریټرنینګ وشو بل دلته هغه هم راغلی چې 15 راغی سره 25 روپیا باندې موږ دا بوتلو په 30 روپیا خو چې پارسو ټیک ده هغه موږ سره راغی او د هغې نه بعد موږ سره څه دي 425 روپیا دلته هم راغلی دا ویني سیل ریټرن او هغې نه بعد راځو موږ اوس د ټرانزیکشن ته ټرانزیکشن بالکل لاست راشي ریټرن انوایس پیمنټ ریټرن انوایس پیمنټ او ریټرن انوایس وګورئ د دې دواړو انوایس سیم دی د دې دواړو سیم دی ویني کنه نو مطلب دا موږ سره د دې موږ څه سامان راغی لایبیلیټیز وړېدل لایبیلیټیز مې ختم کړل پیسې مې ورکړل ټیک ده دا چې کوم دی دا فلو موږ سر دې ځای پورې صحیح ده ان شاء الله کمنګ کلاس کې به موږ د دې ډیټیلز ریټریو کوو.